ولی د خدای لیدل غواړي ولی دې مسما پښه طائر سے حقان دې. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجسد لمضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق سروائے. اللهم صل على محمد وآله وعترته اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام او د مختلف اطرافنا راغلی په دین مینو ډیرو محترمو مسلمانانو رونو، زما دا فکرو چې دا بیان بیو عالم اکی. الحمدللہ زمون سره مجلس کې خ علماء، مفتیان حضرات، دا خ مقررین موجود دي. خود ملګرو خواهشو چې زه یو څو خبرې وکړم. ما او ته عذر هم وکړ چې زه جوړ نه یم او نن ورځ ټوله ورځ یو ځای نه بل ځای ته، دغلته غم دی، دغلته ښادي ده، دغلته حاجیان دي. نو ټوله ورځ تقریبا په ګرځېدو کې تېره شوې وه، سره د بیمارۍ نه. خو به هر حال د دوی خواهش دا او لہذا مختصر یو څو خبرې ستاسو خدمت کې پیش کوم. زمارونو دا زمونږ او ستاسو دلته را جمع کېدل یو تماشا نه ده، یو ننداره نه ده،
یو جشن مناول ندی، یو عظیم فکر دے، یو عظیم سوچ دے، او هغه دا دے چې الله جل شانه زما هم اصلاح وکي او ستاسو هم اصلاح وکي. دا د تصوف مجالس دا څه عجیبه او ناشنا خبره نه ده. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راواله تر اوسه پورې او بلکې د قیامت پورې به دا مجلسونه قایمیږي او غرض به پکې صرف دای چې د دې مسلمانانو رونو اصلاح وشي او اصلاح د زړه نه شروع کیږي چې دا زړه دا د هر قسم جرم گناه تکبر حسد ریا کینا بغض د دینه پاک شي. دا دین مونږ په اسانه باندې وایو دین اسلام، دین محمدی، قرآن مجید، احادیث نبویہ، دا په اسانو الفاظ وایو. خدا مونږ پورې چې را رسېدلي دي نو دې له خلکو ډېرې لویې قربانۍ ورکړي. مونږ ته اوس دا دین تیاره نوڼۍ ده، صرف خبره ده عمل ده او د باطن د اصلاح ده. که تاسو د انبیاء علیهم السلام تاریخ وګورئ نو په هغوی باندې الله تعالی ډېر لوی لوی امتحانونه او ازمیښتونه راوستي. د څه دپاره؟ هم د دغه دین دپاره، هم د دغه دین دپاره یې پیدا راوستي وو. کم دین چې نن موږ نوم اخلو فرق صرف دا و چې په دې دین کې بعضې اعمال به د هغه مخکې دینونو نه بدل را بدلي، لکه روژه هلته هم وه دلته هم ده. خو دلته د روژې ترتیب بدل دی، په کال کې یوه میاشت ده. هلته کې داسې وه چې بعضې دینونو کې هره میاشت کې 3 روژې وي. خو چې کوم دین یو پیغمبر ته راغلی نو د هغه پیغمبر نه پې الله پاک قرباني اغستلې وه. د دې نه یوه دا خبره معلومه شوه چې د الله دین چې پیغمبر نه پې الله قرباني اخلي نو دا د قدر وړ دی. د دې دین مقام او مرتبه اوچته. عجیبه خبره نه ده چې یو سړی د زمانې کافر لا اله الا الله ووایي او مړ شي نو الله به جنت ته بوځي. دا په دې دین کې داخل شو. که د دغې نه مخکې دی مړ وی جهنم ته وته. دا د دې دین برکت دی. نو په مخکې انبیاء علیهم السلام باندې د نوح علیه السلام نه راواخله د نوح علیه السلام تکالیف، د ابراهیم علیه السلام تکالیف، د لوط علیه السلام، د ایوب علیه السلام، د حضرت زکریا علیه السلام، د حضرت یحیی علیه السلام. د دې یو پیغمبر د دوی حالات که وګورئ نو الله جل شانه په دوی ډېر لوی امتحانات او سختۍ راوستلي.
ایوب علیہ السلام د الله پاک یو نازول پیغمبر او د ابراهیم علیہ السلام په کړوسو کې راته غالبا چې د حضرت یوسف علیہ السلام نوسی دا غمور نو ډیر خاندانی لحاظ سره لری شو کافی فاصله وا په مینس کې خو الله ورته نبوت ورکړو په دې عراق کې یو علاقه ده موصل ښار ورته وي هغه موصل ښار کې یو قصبه ده نینوا تقریبا خاریه ده هغه زمانه کې هغه نینوا ښار ته الله پاک یونس علیہ السلام را لېږلی او په دغه علاقه کې الله لوط علیہ ایوب علیہ السلام هم پیغمبر را لېږلی دې دواړو پیغمبرانو باندې داسې زبردست امتحانات الله راوستي چې سړی هغه بیانوي نو ویښته پې نه ودرېږي ایوب علیہ السلام ته الله ډېر مال دولت جیداد دا ورکړی اولاد یې اووه زامن او اووه یې لوڼه وې او د هر یو دپاره یې ځان له کور جوړ کړی د زمیندارۍ دپاره یې زر غویان د قلبې د ځمکې د اړولو لپاره 1500 قلبې اووه زره ګډې بیزې وې 3000 اوښان او په زرګونو باندې د هغه وخت په تقاضا غوا وغیره وي بېشماره دولت هم الله ورکړو پیغمبر هم دی الله دولت هم ورکړو یو ورځ یې په ذهن کې یوه خبره راله زړه کې یو خبره راله خولې باندې نه ده ویلې خو د پیغمبر شان ډېر اوچتي نو الله کله کله هغه وړه خبره د پیغمبر دپاره ډېره لویه وکړي نو وی چې یاره زما په شان مالدار او زما په شان دولتمن او زما په شان د اولاد خاوند دا به بل څوک نه دا زامنو له بیل بیل کورونه او بنګلې جوړې کړې وي نو یو زوی ووی چې موږ تاسو ټولو له دعوت کوو نو دعوت یې وکړو تاسو ټول راشئ اوس د ده خو اووه زامن وو وي لوڼه وې او بیا د زامنو ښځې وې او بیا یې نوسي وو دا خو یو لوی پوره ځان له قبیله وه مستقله نو د خپلې بیبي ته ووی د بیبي نوم یې رحمت بیبي دی هغې ته یې ووی چې ما او تا به دلته پاتې شو د دې کور د څوکۍ لپاره ځکه کور خو د هر قسم مال و دولت نه ډک چې د یو سړي دومره غټه زمینداري چې هغه زر غویان د زمیندارۍ لپاره ساتي او په زرګونو ګډې بیزې اوښان دا وي خو لوی دولت پی په دې کور کې به هم څه پراته وي که نه وی تاسو ټول لاړ شئ اول ته روټۍ به وخورئ بیا چې تاسو فارغ شئ راشئ نو موږ به لاړ شو دوی چې تللي دي او روټۍ ته ناست دي شروع یې کړې ده
پورا آبادی پہ اللہ دبارہ نہ کینا ہولی اگا بچی اگا لونا اگا زامن اگا نوسی اگا کڑوسی اگا ٹول پکیو وفات شو شہیدان شو دے چی خبر شو دیر روی غم و خفگان و پریشانی کرا بزرگون و نوکران ورسرو چاہتے ہوئے چا دا غویان بوزو چاہتے ہوئے دا گڑی بیزی بوزو چاہتے ہوئے دا اوخان بوزو چاہتے ہوئے دا پٹیس تاسو چاہتے دا مال او دا دولت زسکو مس زما بچی لاڑا زمان وسی لاڑا زما کروسی لاڑا زمان گیان دی لاڑے اس ماو بڑوئی میں پاتیو زاو زما خزا تردی پوری چه دی بی بی با خدمت کو او چرته یو ټوکړه ډوډۍ پیدا کول او دوی به په شریکه باندې خوړل او د دې سره سره الله پاک بیماری هم راوسته ټینشن ورته ولګي په دې زمانه کې ورته ټینشن الکه چې د چا دومره لوی لښکر بچي وفات شي نو ټینشن به ورته نه راځي مونږ خو دلته کې ټماټر ګران شو پیټرول ګران شو الوگان گران شو نو ٹینشن را کرا ہر وقت پا ٹینشن کی خدای پاکا دا بس کی پا دے غم کی یو کہ نیو پا ایمانی ہوا ہے ہر یو مل گرے پا اتیارے کی ہر سڑے یریگی خو سوک کلو یا سوک نو تاسو ٹول پا ٹینشن کی ہر وقت پا دے غم و پریشانے کی چنن خو میں ٹماٹر پا 50 روپے بانے کلو راوڑیو کچھ سبا دا پاتیائی کا پسل دیکھا قیمت خودل تا ریٹ خو بس یہ ادری کی نکنا خبر روانا دا نو دے بیمار شو بعضی اسرائیلی روایاتو کی غلطی خبری راغلی دا پہ ایوب علیہ السلام متعلق چھے رد پا بدن کی چینجیو شو زمانونو دا خبر یادو ساتی اللہ پا پیغمبر بانے داسی بیماری نراولی چه داغین خلق کرکا کیو نفرت دا پا پیغمبر اللہ نراولی دا آسی ڈکوسلی دی دا تا اسرائیلیات ویلے کی دا فرضی خبری دی یہودو دزانا جوڑی کری خبری بس یو بیماری پہ اللہ راوستا سختا او زوے مدد دی ٹینشن دا غٹا بیماری رو بلشتا دا غم دے کنا غم زڑتا کز نشو چه دا دمر لوی لخکر بچی لاڑل او دا مال و دولت نخلاص شو دا دینا غٹ یہ لکا ما استانا چه تا یو 50 روپیو رکیش 50 روپیو نشه پا کم لار تلیو چرتا پا آغا لار پریوتی نو کم 50 پیری پا آغا لار دونو سے اخوا دیکھو گورو چی چرتا پدی بوٹو موٹو کی خوب دا 50 سے پروت نہیں یو 50 سے پسی بیا خوب نرازی داغ اربون روپی لاری لوبی شوی یو سپے خلقو ساتلی سپے مردار حیوان دے دا غسپے دی مڑ شو نو دیر خلق ملی دلی ورطا جاڑی سپے خو مردار شیر ستا دا جنس نام ندے او دا غخپل سکا بچی دی نا با غمجن نہیں ابا دردمن نہیں اگر با بیماری نہ لگی نو روایاتو کی راضی چی وکالا دتا دا بیماری با یا زیادہ و یا کم و روایت پا کہ مختلف نورم راغلی دی وکالا دے پا سخت بیمارے کی بیمار خود پہ صبر کرو دا کمال پا کیو یادو ساتا ہر بیماری چی در باندر آلا او صبر دے پیو کو نو یو دادا چی اللہ نا کم دعا غوارے اگا بقبلی او دویم خبر دادا چی اللہ بدر تا آگا مرتبہ در کی چی پا 500 کال عبادت کے ہوتا تنشی رسی
په سونو کاله عبادت کې ته هغه مقام او مرتبه ته نشي رسیدلی. نو الله جل شانه د صبر په بدله کې هغه ته څه ورکړه؟ ارکض برجلک، دا خپلې خپې دې ځمکې ته ووه. هذا مغتسل، یو چینه به دلته راوځي ولام به پکې ټولې بیماری به دې ختم شي، دردونه به دې ختم شي، ټینشونه به دې ختم شي، تکلیفونه به دې ختم شي. و شراب سکې هم سکه هم دا اوبه الله جوړ چې جوړې کړو هغه بچي ورته الله را ژوندي کړه او هغومره بچي ورته الله نور ورکړه. تاسو فکر وکړئ، دې ته خیال وکړه. مقصد د خبرې زما دا دی چې دا دین مونږ ته مصایبو کې را رسېدلی دی، خو چې په دغه مصایبو دې صبر وکړو الله به مرتبه د دنیا کې هم درکړي، آخرت کې خو خود ده. اصل بدله په کوم ځای کې ده؟ آخرت کې ده. یونس علیه السلام قوم ته وی په تاسو باندې عذاب راتلونکی دی. هغې وی څو ورځو کې به عذاب راځي. یو روایت کې راغلي 3 ورځو کې، بل روایت کې راځي 40 ورځو. نو ده دا سوچ وکړو چې دا عذاب په دوی باندې راځي، نو راشه ته لاړ شه. خدا الله نه تپوس نه وکړ، لاړ. یوې بیبي لا 2 زامن دي، لوڼې نشته، 2 زامن دي. روان شو، په لاره کې یو ډله راغله، بیبي ته هغوی واغست. دا فرشتې دا انسانان نه، د انسانانو په شکل. بیبي ته هغوی واغست، غمجن شو ډېر زیات. چې مخکې لاړ سیند دی، هغې کې طوفاني سیلابي اوبه راغلي. نو دوی دا ماشومان خو نشي پورې وتی، خو داسې به وکړم دا یو به دلته کښېنو او دا یو به په اوږه کړم پورې به یې کړم، دی چې پورې کړم بیا به راشم بیا به دا بل په اوږه کړم. یو د 8 کالو دی، یو د 11 کالو، دواړه ماشومان دي. د 8 کالو د 11 کالو ماشوم دی. نو دله به یو ماشوم دلته پرېښود، بلې په اوږه کښېنو. چې څه ځای پورې لاړ، د دې د دې خوړ د دې سیند د دې منځه پورې لاړ، نو شاته یې وکتل چې هغه بچی په څه حالت کې دی. چې ویې کتل بچی شرمخ په حمله وکړه، ویې تښتو. ده باندې لرزه راغله، ورپېد. هغه بچی د اوږې نه پرېوت، اوبه وتښتو. یو بچی شرمخ یوړ، یو بچی سین یوړ. اوف، څه غم به و که نه به، څه درد به و که نه به. دی لاړ پورې ولې، بس لاړ، بچي خو لاړ، ښځه م لاړه، بچي م لاړه. چې مخکې لاړ په سیند باندې پورې کېدل دي، دریاب باندې کشتۍ ده، دې کشتۍ ته وروختو. خلکو ډېر قدر عزت ورکړو. دا یاد وساتئ، هر پیغمبر الله پاک حسین و جمیل پیدا کړي، ښایسته ښکلی. د نبوت نورانیت او د عبادت نورانیت هغه خو لا جدا څیز دی، خو ظاهري شکل و صورت هم د پیغمبر ښایسته او ښکلی. نو هغه لږ چې مخکې کشتۍ لاړه، نو ګیره شوه، ډوبېدله. نو هغه ملاح وی، کشتیبان وی، هلکه وی زما په دې کشتۍ کې چې داسې یو سړی راغلی چې د خپل مالک نه را تښتېدلی، دا کشتۍ ځي نه، دا به ډوبېږي. تاسو کې چې کوم سړی داسې وي چې د مالک نه بغیر د اجازت نه راغلی دی، نو هغه دی دریاب ته ودانګي، هغه خو به مړ شي، خو دا نور په شلګونو خلک به بچ. ده وی خو زه یم،
بس د فورن خبره چې ما ته خو الله نه ویلي نو مې د الله نه تپوس کړی خدا سره روان شو مې چې هسې په دې خلکو عذاب راځي راشه د دې عذاب د ځای نه اوسه حالانکه د الله قانون دا دی چې په کوم قوم عذاب راوستی دی نو پیغمبر یې د هغه ځای نه محفوظ مقام ته بوتلی خو ده تپوس نه و کړی بې تپوس راغلی وی هغه ځای چې ورته وکتل نه ته خو ډېر ښکلی سړی قرعه یې وکړه خسڼه یې پرې واچوه هغه د ده په نوم راوخت بیا 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 څو پېرې خسڼه وه د ده په نوم به راکړه ای پوه شو چې او څه چل شته بس د دریاب ته ودانګل بحر محیط یو لوی دریاب دی د هغې یو عظیم الشان مئی ته الله حکم وکړ شا به منډې زما یو نیازبین بنده هغه دریاب ته رادانګي خېټه کې واله شخول پې مه وه خورې مه ستا دا خېټه به د هغه دپاره جیل خانه شخوند به پې نه وې فورا الله د ده زړه کې واچول دا دعا یې شروع کړه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا سار ماښام وایه سلسل پیری هر قسم ټینشن پریشانی مختلفې وظیفې زه دې ملګرو له ورکوم څوک تپوس وکړي خو دا ډېره مجربه وظیفه ده لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د ډېرو امراضو علاج هم دی دا یې شروع کړه یا یوه هفتې وویله یا څلوېښت ورځې بس الله پاک معاف کړو مئی ته یې ویې بارې د دریاب دې غاړې ته راوغورځوه دا بدن یې کچه شوی لکه د اومو په یو پیری وی دننه خو پې نور نه لګېده که د مئی د بدن تیاره یوه ده د خېټې تیاره بله ده په کومه پرده کې چې دی هغه بله ده د دریاب تیاره بله ده د شپې تیاره بله او بیا مئی په خپله باندې انتهایی ګرم دی مئی ګرم دی ګرم دی که سړی چې مئی وخوري چېرته دا غلطي چې ته ونه کړي وارث صاحب مئی وخوري نو تږی کېږي به سړی عاشق بفنا سیر از معشوق نگردد ویگی فارسی میدانی نه میدانی عاشق بفنا سیر از اس کا په دغې نه پوهېږي نو په دې خو به پوهېږي چې عاشق په خپله معشوقه هېڅ کله نه مړېږي عاشق په خپله معشوقه هېڅ کله نه مړېږي مهیک شي غذانو هم طلب د اوبو کاندي دا مئی په دې جومات کې اوسېدی شي اوبو نه راوباسي مړ کېږي دا اوبه معشوق دی نو چې دا دې پوخ هم که ودې خوړ بیا هم درنه اوبه غواړي بیا هم درنه اوبه غواړي نو د مئی په خېټه کې انتهایی ګرمایش نو دی یې بلکل خوړین کړی دی نو الله جل شانه ورسره احسان دا وکړو چې د کدو ونه یې پرې جوړه د کدو ونه یې که بوټی یې زیری د کدو زیری خورېږي په ځمکه باندې الله جل شانه شجره لفظ ویلی دی دا شجره لفظ بعضې مفسرینو دا لیکلي چې د کدو پاڼه د کدوه خو ډډ ورله الله ورکه نیغې وخېجوله ونه یې ونه جوړه کړه او دی د هغه سوري ته د کدو په پاڼه کې دا کار دی چې دا ماشه او مچ پیدا کېږي او سوری هم دی د ده بدن خو خوړین شوی و نو که د انور پې لګېده خو بیا ویلې کېده
لہذا یو اوسی په لار کې د هغې نه خپل بچی ورک شوی ا په بچي پسې ګرځېدله دی خو په پاڼو کې پټو نو هغې څه فریاد واورېد اوسی روانه د خپل بچی ګوري نو چې فریاد یې واورېد ورنږدې شو چې دا جوړ زما بچی دی الله جل شانه داسې وکړه چې د دې اوسۍ دا تیینه دا یې د دې خولې ته راوستل بس د هغې راودل شروع یو څو ورځې تېرې شوې په یې خو ډېر طاقتور شی دی هلته کې د کدو هغه اثراتو دي او دې خوا پی بدن یې کلک شو چې کلک شو نو بس راپاسېد راروان شو هر څو ورځې تېرې شوې اووه ورځې تېرې شوې یا ډېر را روان شو نو چې را روان شو نو یو ډله وله مخې له ورغله چې کتل یې د ده بیبي باندې لکه دا خو زما ښځه ده تاسو را ویا و که نه دا خو چېرته ورکه شوې او مونږ را روانه کړي چې څوک یې پیدا شي چې دا زما ښځه ده زه یې خاوند یم که نه ویې ځه ښځه یې پیدا شو بیا دی را روان دی بل یو ډله د یو څو کسانو ډله وله مخې له ورغله چې ګوري د ده یو زوی ورسره دی هغه زوی ورسره دی چې کوم شر مخ تختولی دی هغې ورته وایي یاره داسې چل دی چې موږ د شر مخ نه یو ماشوم خلاص کړی دا دی نه چې تا ته به څوک معلوم نه وي چې ده ورته وکړه دا خو زما زوی دی الله اکبر یا چې ستا زوی دی نو هله اخلی چې موږ دې بېغمه شو زوی یې ورس وی یاره زما یو بل زوی موسین وړی و د هغې خو به تاسو ته څه پته نه وي نو هغې ورته وي داسې وکړه چې په دې سیند په ښکته فلاني ځای پورې لاړ شه هلته د سیند په غاړه کلی دی یو سړي یو ماشوم نیولی کېدی شي هغه دې سیند کې ماشوم هغه نیولی دی چې هغه لاړ چې ورسېد دا سړي معلومات یې وکړه وی چې دغسې زما یو بچی ما نه سیند تختولی و هغه وی راویښ کولی وی دا خو نه دی وی دا دی که نه الله ولا بیبي م واپس ورکړه زامن یې م وله واپس ورکړه صحت یې م ورله ورکړه دا ټولې سختۍ د څه دپاره تېرې کړي د دین دپاره ټولې سختۍ څه دپاره تېرې کړي د دین دپاره د دې مقصد دپاره چې الله جل شانه زما په واسطه باندې زما په ذریعه باندې زما دې قوم ته هدایت نصیب شي د دوی اصلاح وشي د دې باطن پاک شي زما وروڼو دغه د پیغمبرانو طریقه به د قیامته پورې مونږ چلو دا به زمونږ لارې چې زمونږ محنت بدای کاغذ ته د دین په هره لار کې که ته د علم په لار کې مدرسه دی نه که ته د دعوت او تبلیغ په لار کې او که ته د تصوف په لار کې او که ته د جهاد په لار کې خو دا ټولې خبرې دا یو ځای ته راغلي دي د یوې چینې نه بیل بیل لختي وتلي یو ملګري ما ته خبره کوله وی مونږ په کال کې چلیدو وی د سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله ملاقات ته ورغلو ګوجرانواله کې وی هغه بیمار و داسې ډډی والی وه وی مونږ سره خیر په خیر چې وشو الیک سلیک وشو وی بیا یې تپوس وکړو وی مونږ ته وی چې مونږ علما یو وی څنګه چې دا ټکی واورېد نو فورا نیغ کېناست سره د بیمارۍ نه
د علم هغه قدرداني نیغ کېناست وی ښه نو څنګه راغلي وی جي راغلي خو په تبلیغ کې یو خو موږ وی چې ستاسو ملاقات به هم وی ښه ډېر ښکلی کار هم کړی دی بهترین کار هم کړی خو زما یو خبره وی واورئ ایک بات سنو اور اپنے دل میں رکھو خبر صدا زڑ کی دا خبر کی نوا ایک دوسرے کو رفیق بنو فریق مت بنو ایک دوسرے دا یوبل ملگری جوڑ شئی کتا تبلیغی کتا صوفی کتا عالم و مفتی کتا مجاہدی یو بل څه جوړ شي ملګری جوړ شي خپې او پوندې د بل مواهه ښه فریق مه جوړېږه ځان ته ډله مه جوړوه چې دا زما مخالف نه رفیق د هغه سره د هغه په کار کې ملګرتیا وکړه نو که دا جذبه زمونږ وه او د زړه د تزکیې دا جذبه زمونږ وه یقین وساتئ خدای پاک په لږ وخت کې مونږ ته ډېر خیر نصیب کړي تاسو ولیدئ الحمدلله څومره په لږه زمانه کې الله پاک زمونږ د خانقاهي نظام ته چې کومه ترقي ورکړې ده نو دا نه زما کمال دی او نه ستا کمال دی دا د هغه لوی ذات پرځونه ده دا د هغه لوی خدای پرځونه ده خو یوه خبره درته کومه هغه ده چې اخلاص به غواړي څه به غواړي اخلاص بغواړي دا اخلاص دا به زه هم او ته به هم للهیت بغواړي خالص د الله د رضا لپاره یو عمل کوم ته به هم دا جذبه لرې زه به هم دا جذبه لرم دې ته د انګریزۍ په اصطلاح کې ټیم ورک وایي اجتماعي عمل که دې اجتماعي عمل کې یو سړی لږ غوندې سس شي او لرګی دې په اوږه اخیستی دی لسو کسان او یو سړی په کې ځان سس کړو دا نه واړه به چې کوم دی نو خوږېږي او هغې ته به تکلیف رسي نو دا جذبه به موږ که خیرې لرو چې موږ به د ځان د اصلاح دپاره هم کوشش کوو او د بل د اصلاح دپاره به هم کوشش کوو انشاءالله که دا جذبه زمونږ وه نو دنیا به مو ښایسته آخرت به مو ښایسته هم په دغه